الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا نظير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له لا أم له ولا أب له ولا ولد له ولا صاحبة له وهو أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أزلي أبدي سرمدي لا شريك له لا شريك له وهو واحد في الذات والصفات اللهم صل على سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وشفيعنا ومولانا وأولانا وأعلانا وأتقانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك في كتابه المبين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى وتبارك في مقام آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما عزتمندو حاضرینو مشرانو کشرانو د دې علاقې د خرمتو گرد و نواح نرینو مسلمانانو زنانو مسلمانانو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ډېر لوی فضل و کرم دے چې پدی مسجد کے پدی ځای کې دا اللہ رب العالمین دا کتاب ختم شوه دے دا اللہ دا کتاب پا یادو بندے یاد شوه دے حفظ شوه دے آمدرنگی پا نظرے بندے ویلے شوه دے زما عزتمندو دا ډیره غټه ډیګری دی ډیره غټه درجه دی چې یو بچه نابالغه بچه شپږ آیتونه کم زیات دا په ذهن کې کېنوي یادی کی وامدرنگے شپږ آیتونه کم زیات دا وای او پدی باندې پوي شي دا ډېره غټه ډیګری ده ځکه چې اول تعلیم اول زده کړه چې خلک کینو سپاره نه شروع کی قرآن پاک تورسیگی قرآن ختم کی او پدی باندې ډېر ټیم لګیږي ډېر وخت لګیږي وال ټکاول لګیږي
سوچونه فکرونه لګیږي چې دا ماشوم به څرنګه روانيږي، څرنګه به قرآن زده کوي، دی پورې ډېره خواري کیږي. استادان چې کومه خواري کوي د تاسو بچیو سره، کوم مزغه خوري، تا بچی سره بل څوک داسې مزغه نه چې نه په سکول کې. او بیا چې وګوره معاش تنخوا ته وګوره نو یا به 15,000 تنخوا وي، یا به ډېره وي 15,000 تنخوا وي. او ډیوټي داسې ډیوټي کوي چې داسې ډیوټي فوجیم نشي کوي. ا ګوریلا فوجي چې وي، ګوریلا فوجي غیم نشي کوي. او بیا خلک کوي چې ملایانو تیار وخوړه. افسوس خبره دی مو تاسو په دې خبرو دې ټول خرمتو کلی ته زدا یو مشومه والا کوم، خو چې ملا ور سره نه وي دیو تکړه دی چې دا مشوم سیده لارې ته راولي او دې مشوم باندې صرف قرآن ختم دې ټول خرمتو علاقې مشکل دی. و یو غریب غونه کری صاحب حافظ صاحب ورته ناست وي، مزغه ور سره خوري. کله چې لږ ټیم تیر شي یاره جی پلان کې حافظ شه، ماشاءالله دا څنګه دی حافظ شوی دی، باندې ډېر تکلیف تیر شوی دی، دی باندې ډېر کوشش شوی دی. او زواین چې ډېره خوشحالي دی چې دیو انسان بچه حافظ شي یا د انسان بچه قرآن زده کړي. دا مور پلار د پرا یو ذخیره دی، مور پلار د پرا مارګ ناباد یو زبردست خزانه دی. کله چې مور پلار مړ شي هغه ناباد د بچی پته لګیږي چې تلاوت کوي او بیا ورته ثوابونه ورباخي، اجرونه ورباخي. نو د ما عزتمندو دا ډېره غټه خزانه پلار د پره جمع شو. امام رازي رحمه الله یوه واقعه ذکر کړې ده. یو سړی و ډېر ګناهګار و، مړ شه، عذاب شروع شه، د برزخ عذاب تکلیف شروع شه. ښځه چې وه دا حامله وه، بچی په خېټې و غالبا. څه وخت بعد یې بچی پیدا و، شه لږ رالوی شه، خبرې شروع کړې. نو مور یې لګیا شوه دا بچی امام صاحب خاوره ورولېږل. امام څخه یې ولېږل، مسجد ته یې ولېږل چې استاد جي دا بچی دی، پلار یې مړ دی، یتیم دی، و د دې تربیت پکار دی چې دې تربیت وشي. او دا به ستا ته ما حواله که ته پوهېږې، دا بچی پوهېږي، دې بچي باندې قرآن ووایه. نو استاد جی لګیا شو، بچی باندې بسم الله شروع کوي. بچی ووایه بسم الله الرحمن الرحیم، بچی ووایه بسم الله الرحمن الرحیم. آغا مشوم لګیا شه بسم الله الرحمن الرحیم ویل. ښه په یوې ورځې کې خو ټول سبق نه زده کېږي که خو بس نن یې ورته بسم الله وښیله، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم دی زاوتول. ما عزتمندو هغه سړی چا په خوب کې ولیده، ټول خوبونه رښتیا هم نه وي، ټول غلط نه وي. دا بعضې خلک د وټونو کې خوبونه ګوري، بس نور بل وخت یې نه ګوري، صرف وټونو کې ګوري چې پلنکی داسې وه، ډنګری داسې وه، هغه جانډه وه، دغه جانډه وه. دا صرف د وټونو وخت کې ګوري، بیا ورسته دا خوبونه نه وي. خو خوب چې دی دا کله رښتیا وي کله غلط وي. نو خوب یې ولیده، یو بختور سړی و، سړی په خوب کې ولید چې هغه ته ډېر سهولت دی، مخکې لیدلی و ډېر سخت په مشکلاتو کې. نو دی بزرګ یا دی پوه سړی دی، نیک سړی ورته تپوس کړی چې ته مو مخکې څه وخت مخکې خوب کې لیدلی وې، ډېر په بد حالات وې، او اوس کې دا شپه تېره شوه ته ما په خوب کې ولیدې، نو ډېر سهولت دی تا ته، ډېرې خوشحالي دي. دا وجه څه دی؟
هغه مړی چې هغه به خوب کې ورته ویلو چې بھائی ما پسې ثوابونه شروع شو، ما پسې د بسم الله ثواب راورسید. بسم الله خو معمولی شی نه دی، ټول قرآن خلاصا دی. د ما عزتمندو هغه سړي نه عذابونه پورته شو، ثوابونه ورته اجرونه شروع شو. نو د ما عزتمندو صرف په بسم الله کې دومره طاقت دی. ها الله اکبر، لا الہ الا اللہ کې دومره طاقت دی، بسم الله کې دومره طاقت. حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی قیامت ورځ وي یو سړی به ډېر ګناهګار وي او ډېر غټ غټ رجسټرونه به ګناه نه ډاک وي. یو رجسټر به دومره غټ وي چې نظر د سړي کوم ځای پرې لګېږي. داسې رجسټرونه به وي، ټول به ګناهونو نه ډاک. دا بنده ته به الله وفرمایي چې بنده دا خو رجسټرونه دي، دا د تا ګناهونه نه ډاک دي. او پلانکی ګناه ده کړی دی، پلانکی ده کړی دی، پلانکی ده کړی دی. هغه به اقرار وکړي چې الله ډېر ګناهګار یم. ډېر به مایوسه شي سړی ښه، او دا به زړه کې وایي چې هسې جهنم دی، بس نور څه نشته دی، ځکه ټول ګناهونه دي، رجسټر یې ګناهونه نه ډاکي. نو د ما عزتمندو په دې کې به الله جل جلاله و عم نواله داسې واړه غونې بېتاکه پرچا به ورته راوبسي. ښه متوجه شو، پرچا به راوبسي. هغه پرچا چې وي وړوکې غونې پرچا به وي، په هغه کې به څه لیکلي وي؟ لا اله الا الله. الله جل جلاله و عم نواله به بنده ته وفرمایي خفه کېږه ما بنده، تا یوه پرچا ما سره شته، تا په دې کلمې باندې یقین برابرو چې لا اله الا الله، بل الہ بل معبود نشتا ما سوا د الله نه، ما سوا زمانه. تا دا یقین واکیدا دی د وجه نه دا پرچا چې ده دا په دې ټولو رجسټرونو باندې چې تا نظر لګيږي تر کونځه پورې، دې ټولو رجسټرونو نه دا پرچا پتلې کې درانه ده، دا پتلې کې درانه ده. ها ما عزتمندو یقین جوړاول په الله باندې پکار دي. قرآن پاک ډېر غوره کتاب دی، ډېر د فضیلتونو والا کتاب دی. خدا یاد ستا قرآن کې اوله ضروری مسئلہ چې الله ذکر کړی دی غا د الله توحید دی، د الله وحدانیت دی. ها دا یاد ستا، دا مسئلہ ذکر کړی دی چې خالق څوک دی، ها پیدا کون کے دے تمام جہان دا دنیا سوکتے اللہ. دا یو غټه مسئلہ اللہ ذکر کری رہے. ہاں نو گورا دا یقین مماو تا کوم فضیلتنا خموتار وقت دا قرآن بیانی گی. خدا قرآن کے چکم مسائل دے کم خبری دی پاک عمل پکار دے اغنا بعد بفضیلت حاصلے گی. کچره صرف فضیلت پس لگیا ہوئے چې د یو آیات دومره ثواب دی، د یو سورت دومره ثواب دی، د یو حرف دومره ثواب دی. دا ثواب اعلی ملویږي کله چې تا هغه مسلو باندې عمل وکړ. هغه کې یو مسله څه دی؟ دا مسله دی چې پیدا کوونکی څوک دی؟ یکیو الله دی. تحت سرانا تر عرش معلا پورے، مشرق نہ مغرب شمال نہ جنوب پدی مانس کے څومره مخلوقات تے د دې پیدا کون کے صرف یکیو اللہ دے. په پیدا کولو کې الله سره شریک نشتا. دا یو عقیدہ دے، دی بنی یقین مضبوط کا. دا مسئلہ اللہ ذکر کئی. ہاں سورۃ البقرہ کے ذکر کئی، وہ تمام دنیا تا چیلنج ورکئی، تمام انسانانو تا درنگی پیریانو تا تنبیح ورکئی
اعلان کوي ځکه دا مسله هم ده ځکه اعلان کوي اوله خبره څه ذکر کوي یا ایها الناس عبدوا او د تمامی دنیا انسانانو یا ایها الناس او پیغمبرانو او اولیاء کرامو او پیرانو پکیرانو او بوډاګانو نوجوانانو نارینه‌و زنانو خبردار خبردار اور کی ټولو ته او همدارنګه علما فرمایي پیریان اور بن عاطف تھی یا ایها الناس والجن او انسانانو پیریانو خبردار اعبدوا ربکم تاسو بندگیو کې د خپل رب ته عجزیو کیا رب ته عبادتو کیا عبادت سمنا عجزی بدن رب د پر استعمال کا رکوع رب تاو کا سجدہ رب تاو کا مفوق الاسباب ویرد اللہ نو کا مفوق الاسباب تما د اللہ نو کا بدن اللہ د پر استعمال کا سترگے اللہ در کڑی دی اللہ د پر استعمال کا غنا اللہ د پر استعمال کا بدن لسنخ پہ زبان ټول بدن اللہ د پر استعمال کا اندرنگ مالم اللہ د پر استعمال کا مالم اللہ در کڑی دی نظر نیاز منختے دا غیر اللہ پنوم بنے ہونے کے گورا نظر نیاز منختا صرف دا اللہ پنوم کا کدا کار موش اللہ پنوم بنے مدش ہے من لے دے دا جائز دے جواز اشتا اگرچہ نظرنا بخیلان منی کوم سڑے چے سخیوی آغا نظرنا نہ منی اللہ سر شرطنا نہ لگئی چے اللہ پاک دا مریض دا خکن و زبدا غسکے اللہ لاؤم ما دا غسکے من لے دے دا پسم من لے دے دا چرگوٹے من لے دے تا پنوم منی شرطنا ما لگوا اللہ سرا اندہ سے کوا ځکه نبی علیہ السلام فرمائی نظرونه ما منئ ځکه نظر دا د بخیل سړي نه مال رو باسي یو بخیل دی ها صدقه خیراتونه نه کوي نظرونه ومن خو به هر حال نظر د ومنل نو به پورا کا الله په نوم باندې خو مال دولت په د الله په نوم باندې ها دي کې ډېر مسائل دي علماو بیان کړی دي چې بیا نظر بګور خپل نه خوري دا بنه کوي چې ته یې چې راځي ما والدا نظر منل دي تیم خوري بچی دم خوري خدا لکه خان ملک د کلی ملک صاحب وډېر دا را وخت یې راځي وا وځره کې کا خیری پروګرام دي څه شي پروګرام دي ما پس منل دا پروګرام نشي کوي دا به غریب ته ورکه غریبانو ته مالدارو ته نشي ورکوي خپل نشي خوړه رشتہ دارو باندې نشي خوړه دا غوخه په بچیو نشي خوړه دي ته لیکيږي نظر دا په داسې طریقې سره استعمالوي لکه څنګه زکات هو خپل نشي استعمالوي زکات په بل غریب ته ورکه مالدار ته بم نه ورکه غریبانو ته به ورکه نظر کې دا مسله ده دا مسله باندې ځان پوي کا چای شی ومنل خپل نشي استعمالوي خپل نشي خوړه مالدار ته نشي ورکوي خپل بال باج ته نشي ورکوي خپل رشته میراث خورو ته نشي ورکوي دا به غریبانو ته ورکي دومره تکړه سړی به څو یې چې وي چې هغه په څه ومني او بیا غریبانو مدرسې ته ورولي نه جی مړه دا کا خیري اجرے کې پروګرام کو دا نشي کوي دین د تا مرضی نه دی دین د الله دی او دین د رسول دی ها اب الله او رسول په مرضی چلےږي چې الله کومه طریقه درته خېلی رسول کومه طریقه وي هغه طریقې به چلےږي دین نه چې ته چې بازا آزادیم په خپل مرضی باندې خیراتونه کوه په خپل مرضی باندې مالم لگاو نه په خپل مرضی باندې بدن استعمال نو الله رب العالمین فرمای او خلقو خبردار اعبدوا ربکم بندگیو کې رب خپلتا رب ته عجزیو کې یا الله دا رب څنګه ذات ته وہ سی ګورا دلیل اور باندې پیش کې رب په جنا رب څوک ته اوله خبره کوي
الذی خلقکم رب اغا ذات چې تاسو پیدا وکړیو والذین من قبلکم اغا خلق پیدا وکړي چې تاسو نه مخکې تر شوي دي تا پلارو نیکم همدارنګه چاته چې ته معبود وای چې پلنکې ولی بزرګو هم الله پیدا وکړي دي هم الله پیدا وکړي دي دا چاته چې خلق وزونه کوي یا شیخ عبدالقادر جیلانی را مدد شاه یا پیرانو پیر را مدد شاه دا چا پیدا وکړي دي الذی خلقکم والذین من قبلکم تاسو نه مخکې چې کوم تیر شوي دي هغه هم الله پیدا وکړي دي چې الله پیدا وکړو بیا څرنګه مدد غواړي ورته تا چې ذات نه مدد وغواړه دا چې ذات ته عبادت وکړه دا چې ذات ته سر ټیټ کا دا چې ذات ته سجده ولګوه چې هغه ته پیدا وکړي تا مشرانی پیدا وکړي دي دا ټول مخلوقات پیدا وکړي دي اسمنونه پیدا وکړي دي زمکه پیدا وکړي دي غرونه پیدا وکړي دي ونه بوټي دریابونه پیدا وکړي دي دا نور حیوانات کائناتی پیدا وکړي دي دا چې رب ته عبادت وکړه او د پیدا کولو ولا صفات د صرف د یو الله صفات ته او ګوره د یاد ستا کدا تمام دنیا را جمع شي مشرق والا مغرب والا شمال والا جنوب والا زمکه والا دریابونو والا اسمنونو والا ملائک دا ټول را جمع شي یو مچم نشي پیدا کوي څه شي نشي پیدا کوي یو مچ وګوره سورته حج دا قران دی ها مځان خبره نه کوم سره انګا بانګا خبرې نشته مو سره ټوسه خبرې دي چې کومې د الله والا خبرې وي ها تاسو کې مانی کني مانی اب خپل کار کوي خو مو به سیده خبره کوم دا د الله کتاب دی قران دی کنه دی دا بل شری کا قران دی دا خو ما ځان سره نه دی راوړی دا د تاسو دی مسجد کې پروتو کاریانو صاحبانو ور کې تلاوت وک غلط قرانم نه دی صحیح قران دی دا سورۃ الحج دی ولسمه سپاره دی و هم درنګه نمبر آیات ته بیا اردو تفسیر وګوره اردو کې پښتو کې وګوره دا وګوره دا آیات ته او دې کې څه وایي مخکې څه ویلو یا ایها الناس اعبدوا ربکم اے خلقو الله ته بندگی وکړي او دلته څه وایي ګوره غلط نشه ها الذی خلقکم الله تاسو پیدا وکړي تاسو نه مخکې خلقی پیدا وکړي غلط نشه ګوره مخلوق پیدا کول نشي کوي غلط نشه وګوره بیا یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له بیا یا ایها الناس ذکر کوي یا ایها الناس او د تمام دنیا انسانانو او د تمام دنیا پیریانو او انبیاء او اولیاء او پیرانو پکیرانو او بزرگانو الله څه خبره کوي یار یا ایها الناس خبردار دا ها چې د تنبیه د پر د علما پويږي ها دا یا ایها دا ها تنبیه د پر د تنبیه سمنه تا خبرداري لکه تا ته سړی وي چې حاجي صاحب ته روان یې په دې کوزو غنم روان یې ډېر غټ زماره ورکې پروت دی ها خبردار ډېر غټ زماره پروت دی خبردار مطلب دا ځان باچ کا ها دا ها تنبیه د پر دی څه وایي یا ایها الناس او د تمام دنیا انسانانو او د تمام دنیا پیرانو او نارینه او زنانو او نیکانو بدانو او پیغمبرانو اټولو ته خطاب دی څورته وي تنبیه وي ورک خبرداري خو درک اوس یو خبره کوي ضرب مثل فاستمعوا له بیانولی شي تاسو ته یو متل یو مثال یو نقل درته کولی شي
خو فاستمیعوا له د زړه په غوږونو یې واورئ. استماع یې لیکېږي د زړه په غوږونو. لکه یوه اهمه خبره وي خو یاره کاري صاحب یوه خبره درته کوم خو زړه په غوږونو یې واوره. د زړه غوږونو باندې چې واورئ که نه دا بیا نه ویرېږي. او که په دې سر غوږونو یې واورئ او د یوه غوږ باندې واوري د بل باندې پر وځي دا فایده نه کوي. الله وایي د زړه په غوږونو یې واوره. د زړه غوږونو باندې اورېدو والا خبره ګوره ډېره قیمتي دی. یاره جي یو متل بیانېږي یو نقل کېږي. تاسو ته یو مثال یو متل بیانېږي. متل څه دی؟ زړه په غوږونو یې واوره. متل دا دی. متل څه دی؟ دا دی ان الذین تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. متل دا دی. کومه خبره دی؟ کوم متل دی؟ ان الذین بشک بشبه اغا کسان تدعون من دون الله چې تاسو رب علیما سوا د الله نه یا بابا را مدد شي یا پیرا بابا را مدد شي یا کاکا صاحب را مدد شي یا لوی ځوان شیخ عبدالقادر جیلانی را مدد شي یا رسول الله را مدد شي یا علی را مدد شي یا جبرائیل را مدد شي یا قبر والا را مدد شي. الله فرمای هغه کسان چې تاسو رب علی من دون الله ما سوا د الله نه. من دون الله کې پیغمبران دي، من دون الله کې والین دي، من دون الله کې جن پیران دي، من دون الله کې جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرائیل دي، من دون الله کې قبر والان دي. یقینا ان تحقیق سره تحقیقی جمله یقینا بشکا بشوبه اغا کسان چې تاسو را مدد شکوي ما سوا د الله نه. ما سوا د الله نه. هغه خبره و یاره جی دا بوتانو په باره کې دا ملین پیدا شوی دی. بوتان آیتونه په اولیاء او انبیاء چسبن کې او عقل خوره چېته د علم شته دی چېته د تور ټکه علم دی چې ځان ته مفتی وایي چې زه مفتی یم او زه عالم یم زه شیخ یم زه مولوي صاحب یم. چېته ګرامر دم یلی دی نه خو صرف ته یلی دی که نه. الله فرمایي تدعونا واو و نون سره جمع زویلو کلو د پر استعمالیږي. تدعون من دون الله څمنه ملائکو ته آواز کوئ، پیغمبرانو ته کوئ، اولیاءو ته کوئ، جناتو ته کوئ. دا ټول زی عقل مخلوق ته وی خاجی چې را بالی نو بیا الله فرمایي چاته چې تاوازونه کوي چې را مدد شي یا پلن کې را مدد شي. لن یخلقو پیر بابا تاو درېږي وای بچی را کا زنګوي و زنګوي. مخکې زمانه کې و خلکو بچی نه کېدو که نه دا مشران ګواه دي په دې باندې که دروغ نه یې ګواه دي رښتیا ویه مشران ملک صاحب چا بچی نه کېده تاسو به څه مشورې کولې؟ وی پیر بابا ته لاړ شي زنګوي و زنګا. دا پیر بابا چا پیدا وکړی؟ الله پیدا وکړی. نو چې الله پیدا وکړی خو تا بچی تا ته به الله بچی درکوي که نه. ته پیر بابا زنګوي زنګې منجور به ناستو یو زنګوی کې به لوټه یخي وه بلې زنګوی کې به کاڼه یخی و. چا به لور غوښته چا به ځای غوښته. تپوس یې به وکړي چې څه غواړې؟ یاره جي زه زوی غواړم زوی. ښه ټیکس داخل کا ځکه ټیکسونه هم دي که نه پیسې داخلې که دغونې چاندا مندا خو واچه که نه. دا زنګوی دی دا د بچي والا دی او کالوري غوښتی د لوټې والا زنګوی به بیا فیس داخل کا. پوهېږې خبرې ځکه دا ټول دنیا دپاره دي. والله العظیم دا څومره دلبرونه او زیارتونه دي دا په ټیکو خرڅېږي. تقریبا سن 87 کې 87-88 کې د پیر بابا زیارت یو سړی په ټیکې خسته و په 2 کروڑ روپیې باندې. 87 وګوره 88-87 2 کروڑ په ټیکې خسته و چې دا ماته په ټیکې راکړه.
منجاوریان ور کې ناست یا پیسې خلک اچي نظرانه شکرانه نو چې په 2 کروڑه خسته و نو تقریبا 4 کروڑه خو به پکې نور انګټلی نه. دا ټول دنیا د پاره دا دلبرونه دا زیارتونو کې چې د منجاوریان ناست دي دا درباریان دا د پیر بابا او د اولیاء ډوکی خرڅي متاسو ته وین چې د اولیاء تابعداري وکي. اولیاء چې کومه خبره کړي دي خبره عمل وکا هغه تابعدار شه د ولی ډوکی ما خرڅوا چې تکبر باندې ناشتي وای چې زه د پلنکی پیر المسیم زه د پلنکی پیر بچم ګیره بکالوي بریتی بکالوي او لوګي به اوچتای چارش پڅکای وای زه د پلنکی پیر المسیم. خو بیا خلک ور یاره جی پیر صاحب خدای کنه المسیح وای دی کنه وایي خبره. الله اکبر. ما عزت مندو سوچ پکار دے سو پرے چی یقین نوی برابر واللہ العظیم جانات بوئی در بنے حرام دے کل چی عقیدہ ٹوس کے برابر کے غنابات بھی جانات تصیب یا کٹر گناہگار ہوئے اللہ بدر سرہ گزارا ہو کی کچھ مشترک نوے خواہ پہے خبریں ون. اللہ اکبر. نو گورا اللہ تا فرمائی لن یخلقوا ذبابا ہرگز یو مچم نشی پیدا کوئے مچ نشی پیدا کوئے. یارا جی دا مچ دیر کمزور ہے شہر خواہ مشومانی پکوتا کوئی او چه خلے بنے کینی پڑا خوار کئی تا رکشا سیڑی ہے دا مچ والے ذکر کئی مچ زکا ذکر کئی چه مچ کے بالکل بھی خی حیاء نوی خواہ تی شاڑا غا بدی پوزے کے ورنوازی تی شاڑا غا بدی پوزے کے ورنوازی زکر دا مچ والا مثال ذکر کردے پہے گے خبریں من او آر وقت بسترگی سلائی خواہ ولی سلائی بانی نشتا دی پہے گے خبریں بنے ورمی کی نارے دے بانی نشتا دی دا مچ ذکر کی دی پر نور علماء ڈیری کسے ذکر کری ٹیم مختصر دے دا تمام دنیا خلق را جمع شي سپر پاور را جمع شي الله فرمای بچه خو پرېږ دا بچه خو ډېره غټه خبره ده چې دار کی لن یخلقوا ذبابا یو مچم نشي پیدا کوي مچ نشي پیدا کوي ها پېږه خبره باندې مچ پیدا کول خو پرېږ دا مړه دا خو ډېره غټه خبره ده. الله جل جلاله فرمای وا ان یسلبهم الذباب شیئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. اللہ جل جلالہ فرمائی دا چاہتا چیتا معبود وائے کا پا غبان دے تاتا نظر و نیاز یخیوی تا گوڑا و میٹے دا پدی کبر یخیوی مچوار شیا غشیر و چتائی دام نشی بچ کوئے دا مچنا لا یستنقذوه منه نشی بچ کوئے نو چه مچنا شے نشی بچ کوئے کبر باندے چا نظرانہ شکرانہ کے اخلا علوائے کے اخلا مچ راشی مچان رازی نو آغا مچنا آغا شے نشی بچ کوئے نو چه مچنا شے نشی بچ کوئے تو تا بو بچے دستا صدار کی پیدا کول بچے ہو پخواز زمانے کے ودا گیدڑان دا دیر سر بو خواہ پہے خبرے بند اوس گیدڑانم مندا شو والے زکه چې پنځ پیریانو نه خپا دي گیدڑان خان پنځ پیریانو دا مسله بیان کا چې جی نظرانه شکرانه دا تیل شو دا غوړې زړې قبرونو باندې ما کې ګرو چې دا غریبانو تهوار کو پېږي خبره باندې نو دا خلکو ومنله نو اوس کې چې قبرونو کې دی مقبرو کې د گیدڑان تویږي را تویږي څه شی بومینا غریبان بس ځام سے پخې خوایي وګيري مخ کې به تیل یخي وی بس خلو او دا غال الووانه بوي وی بسټلې وی بخوړې دا نظرانه شکرانه وی خړلې به وز گیدړم ماندا شو دي خرمتو کې دا گیدړ وګوره سمنډه کې خطه سړی اور سی په کوته کې مړاوي پیګه خبره ونه دا مسله بیان شو خلکو ومنلا دا نظرانه شکرانه په قبرونو کې اخلي ها اوس الحمدلله غنا ډېر خلک معنا شو وسم بازي جینو کې تیار دي تیار شتا دي ارونا نه راغلی مکمله پیګه خبره باندې اګور بیا ورسته الله فرمای ضعف الطالب والمطلوب ای هاي
اللہ فرمائی ضعف الطالب عبیدیم کمزور دے ضعفا کمزور دے والمطلوب معبودین کمزور دے او کمزوریا دا کمزوری نه والے غواړي زورور نه غواړه مړه کمزوریا دا کمزوری نه ما غواړه دی د واجنا علماء فرمای استغاثت المخلوق بالمخلوق کا استعاثت الغریق بالغریق ویگی خبر ہے او کا استعاثت المسجون بالمسجون یو مخلوق دا بل مخلوق نا غختنا دا داتی مثال لري تم دا اللہ بندہ ہے چانے چه غواړي غام دا اللہ بندہ دے وی دا داتی مثال لري لکه یو سړی دریاب کې غر کیږي دیجه ته اوبه رسیدلی دي او سلګي وي او بلم غر کیږي اخ طرف ته څنګ کې او دا یو غر کیدون کې بل غر کیدون کې ته چرا شمه باج کجي دله ون توپ دې کنه بچوي شي دام غر کیږي دام غر کیږي یو आवाज بل تک راشه جما باج کا ملګری هغه خپل غر کیږي استغاثت المخلوق بالمخلوق کا استغاثت الغریق بالغریق او کا استعاثت المسجون بالمسجون یا یو جیلین جنگلے کے باندے بل جیلین جنگلے کے باندے مخامخ سترګې سره غړی ایو یی چراشه جی ما دی جیل نخلاص کا اپ خپل جنگلے کے باندے تو خلاص ویش ای هاي افسوس دا دی چې مو تاسو د الله کتاب نه خبره یم کني مو تاب دا یقین کوله چې پیدا کون کې سوکته صرف یکیو الله دی او زامنو لونو ورکون کې خو مرا صرف یکیو الله دی یارا تراشه دا بل سورہ درته وخم قرآن خو معنی کنه سورۃ شورا سورۃ شورا 25 سپارہ آغا کے اللہ رب العالمین فرمائی یہب لمن یشاء اناسا قرآن دے وګوره سورۃ شورا سوئی یہب لمن یشاء اناسا چاہتے خوخوی لنے ورکوی ویہب لمن یشاء ذکورا چاہتے خوخوی بچی نرینا ورکوی او یزوجهم ذکرانا و اناسا چاہتے خوخوی جوڑا جوڑا ورکیا و یرجی لاسم زمن دی و تملونی دی دا چا کر دے دا اللہ کر دے وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا چاہتے خوخوی شانڈی و گرزوی بیا ډیر پا زیارتنو گرزوی ډیر پیر بابا تا سفر ہو کی ډیر پا ڈاکٹرانو گرزوی چاہتے چی خوخوی شانڈی و گرزوی ند ڈاکٹر دوئی اور بندے سار کوی نبی زیارتن تا سار کوی شانڈی و گرزوی خواہ شانڈی و گرزوی یارا جی شل کلان وشو مولانا صاحب کسا طریقاوی نم بچیشتا نم بچیشتا بس اللہ نے غوڑا خوا والے بورکی زکا موتا خو قرآن کے دا کسا ذکر دے چھ زمن دنوی اللہ نے بغوڑے پیگے خبرے بندے تاسو گرے قرآن کے سورت مریم دایو سورت تے خوا پیگے خبرے بندے سورت مریم کے زکریا علیہ السلام کی ساتھ ذکر دے پر نور صورتونو کے ذکر دے زکریا علیہ السلام آغا پیغمبرو چه د شپیگو شلو کالو بڑاو وہ کنو خزے شانداوا پلے وچے وے اور بالکل بے خید سکے سنتا امیدی نو وہ چاہتے سوالو شاو کی پیداوش بی بی مریم تا بے مسمہ میں وے ملوی دے زکریا علیہ السلام کفالت کیوا اور تیویلو انا لکے حازا او بی بی مریم دا بے مسوما انگورو بے مسوما میں دا کم جانا رازی قالت ہوا من عند اللہ وی اللہ طرف نرازی ماتا ہوئی اس پاتا نشتا نو پدیو اخ کے زکریا علیہ السلام یو شوق بیداوش چی بی بی مریم تا دا جمی میں پوڑی کے ورکویشی
ا د وړي مې پښمې کې ورکوي شي نو ماتم به مسما بچی راکوي شي. نو بیا قرآن کې ډېر ځایونو کې کیسه ذکر دی ډېر فریادونه الله ته وکړو رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين رب حبلي من لدنك ذرية طيبة. یا الله خورا بچه را کې یا الله یوازې ما پرېږه دا بچه غواړم را کارته وچه. یقین سره سوال وکړه ته یقین سره سوال وکړه ته بیا ګوره څه قبلېږي که نه قبلېږي چا پسې ما ګرځېږه الله رب العالمین ته په یقین سره سوال وکړه تی بیا ګوره ښځه د تانده شي بچی به د وشي که فایده وي دار به میلاو بشي که فایده نه وي نو بچي څه کې بعضې خلک بچیو پورې تانګ دی پوهېږې خبرې باندې یاره ځي مولانا صاحب بچیان چرسي دی تویز وکړه ورته پوهېږې خبرې باندې یاره جي بچیان چرسي دی ښه مسالې باندې پوه شي نو دومره ورپورې تانګ وي نن یوه ښځه راغله غریبه بوډګي غونې وه وایي چایلو څه دی دمونه اچوي و چیني دمئ چرسیانو لپاره مه راوړه څه دمې کن درته پوه شي وایي نور نیون تانګ دینه تانګ یو څه کورونو کې سامان خرڅوي چې وځو بار و چې رسوم کله کاټ نه وي هی هی په داسې بچي خو لعنت شه وایي چې رسم کله یو شی خرڅوي کله بل شی دینه تانګ یو وایي چې بس الله ته سوال که د بچیو تربیت څه ونه کړي دا چرسي به ورځنه جوړېږي او دا زیارتونو کې ملنګانو سره ناست وي او دا پونکیب څه کوي تربیت یې وکړه قرآن ورباندې زده کړه والله څه داسې هیره به جوړه شي ته خو بچي تربیت نه کوې سهار چې بچی اوځي کور نه او بېګۍ ماښام پورې کور کې نشته دی تا دا تپوس کړی چې ما بچی دی یاره جي ډېر نیازمین بچی دی دا نیازمین بچی د تا بې عزتي کوي دا نیازمین بچی به تا دنیا او آخرت کې رسوا کوي و یاره جي جرګه به درته راشي څه چل شوی دی یاره جي شرمېږو ډېر ښه سړی ملک صاحب ډېر ښه سړی مولوي صاحب حاجي صاحب خو تا بچي خو مونه غلا وکړه دوکان نه یې غلا وکړه نو دینه خو ما ورته پر مارک ښه دی تربیت یې نه کوې نه کوې تربیت د بچیو سکول ته ټاس پاس پوهېږې خبرې باندې بعضې بچي مو ته مدرسې ته راشي پېژنو مینه و چې سبا یې راوځو دې روډ ته نیغ نیغ به کېږي او دا پتلون او ټای او دا بوټونه قیمتي هلکه دا چا زوی وایي دا څه دی پلنکي زوی ته مدرسې ته درسي والا ما ویل زه نه پېژنم دا یار دا خو داسې بلکل داسې جیټرمین ځان نه جوړ کړی دی او داسې ښه عرشي لباس اوس مو مدرسې ته رسي یو چپالې وي یو یې نه وي پوهېږې خبره ما هغه بچی چې کوم باندې ته 15,000 روپیې فیس ورکې هغه بچی چې ته ورته پتلون واغستې و هر بېګۍ ورته استري کې و بوټونه ورته پلشتې هغه بچی چې راشي موږ نه پېژنو ګرنګین به یېږي او همدارنګې کپړې یې خیرنې وي څښا په څښا وي لږ بچیو ته تربیت ورکړو داسې وګوره څومره ښکلی سړی دی دا وګوره دا ښکلي سړي دا ولې قرآن یې حفظ کړه قرآن یې یاد کړه داسې بچي نه یو هیره جوړه کړه پوهېږې هسې ګاند بچي نه پکارېږي چرسیانو بنګیانو باندې امید مه کوه چې ته یې زما ځای چرسي دی بنګي دی دا ما دپاره ګاټه وکړي ګاټه نه توان به درکوي او نیک بچی به توان نه درکوي نو زکریا علیه السلام بچی وغوښته خو نر بچی غوښتی و ذریة طیبه نر بچی غوښتی و تکړه بچی غوښتی و و ته خو یې څه ارمان دی څه یو خالي دوی غوږونه وي او دوی خپې وي خالي څه دوره وشي څه تام هم پیدا وشي چې یاره ما هم بچی وشي لرې که سړي یو غورځوه داسې بچي ما غواړه بچی به څرنګې غواړې ښځه به څرنګې غواړې قرآن کې درته طریقه ذکر کړی دی الله فرمایي بچی غواړې نو داسې بچی غواړه ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعیننا یا الله داسې بچی راکې داسې ښځه راکې چې د سترګو یخوالی وي او چې داسې سترګې ورته وغړندي بچي باندې سترګې یخېږي نو پیمان وي چې بېکاره بچی هغه باندې ته سترګې یخېږي سترګو کې درته وینې رسي وینې به راسي داسې سوال کوه تا چې ته اوسه پورې نیک اولاد غوښتی دی خو ته خو دی چې الله بچی راکړي یا الله اولاد به نشته اولاد راکړي نه نیک بچی غواړه
و چې ښځه غواړي واده د نشته دی ښه وی تار ته وي خو خالي ښځه وي چې کور ته راولي که خره وي خیر دی خرامه غواړه خرامه غواړه صحیح ښځه وغواړه نیکه ښځه وغواړه چې ښه نیکه وي تکړه وي د خاوند تابعداره وي داسې ښځه غواړه نور خو چې ځنه په بالا واوړې بس بیا بالا دی وروره علاج باندې بیا نه پوهېږي پوهېږي خبرې باندې بیا ملیانو پسې ګرځه او پیرانو پسې بیا تویزونه کوه چیني ور باندې دمه واخه داسې سوال کوه دا دوا یاده که دعا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما دا سوال کوه دا دوا یاد که بچه د نشته رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین رب حب لی من لدنک ذریة طیبه اګوره زکریا علیہ السلام څرنګه په عاجزۍ سوال کړی سورت مریم قرآن دی سورت دی کنه د الله کتاب منو که نه منو ما خو نه دی راوړی تاسو د خرمتو کې پروت دی دغ نه درته خبره کوم دا قرآن د تاسو د جماعت کې دی زکریا علیہ السلام څرنګه سوال کړی چاته پر یاد کړو زکریا علیہ السلام نه مخکې انبیاء تیر شوي دي د آدم علیہ السلام اولاد کې ډېر پیغمبران تیر شوي دي خو زکریا علیہ السلام د چا قبر ته نه دی لاړ د بابا قبر ته د پیغمبر قبر ته چې هغه ځای کې لغړېدلی وي سر ټیټ کړی وي چا نه یې غواړي وګوره ورته ذکر رحمت ربک عبده زکریا ذکر د رحمت رب د ستا چې بنده د الله دی زکریا زکریا علیہ السلام دی حالا دا زکریا علیہ السلام نه خو مخکې پیغمبران تیر دي چاته به کیدی شي قبر مبر ته ولاړي نه نه اس نادا ربه نداء خفیا کله چې आवाज وک رب خپل تا نداء आवाज زړه کې زور ورک خفیا پخله غله غونډه आवाज وک ازنادا ندای لیکيږي چې چیغه وې او خفي څه معنا چې وروغونه وکي دا ځکه نادان دي خفيان دي څه مطلب شه مطلب دا دي زړه کې زور ورک خو په خله وروغونه ویلو چې ورته ویلو چاته ویلو چاته आवाज وک قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولن اكن بدعائك رب شقيا رب ته سوال کی یا رب زه خو پر یاد درته کوم اول درته خپل عذر پیش کوم اے رب انی وهن العظم مني یا الله دا ډوکی سس شوی دی شپږ شلو کالو چې وی ما تا خو چې څلوېښتو کال نه ور واوړو یاره جنور بالکل ټیک ټاک یم خدا غړي نه خوږي داسې یون که نیم کتا کې راخستی وي بیا پوهېږې خبرې باندې دوې پښې دې درېیمه پښې ورسره راخستي کتا زکریا علیہ السلام الله ته اول خپل عذر پیش کی یا الله زه تکړه نیم انی وان العظم مني واشتعل الراس شیبا سار مو بامبال دې په سپینوالي باندې سار مو تک سپین شوی دی خو یا الله یو سوال درته کوم ولم اکم بدعائک رب شقیا یا الله نیم زه په بللو د رب خپل سره شقین محرومه یا الله زه در زنه غواړم خو زه محرومه نیم انشاءالله د ما سوال به الله قبلی محروم نیم یا الله بیا سوال وکړه سوالی څه وکړه رب حب لی من لدنک ذریة طیبه او بیا ویلو یا الله وکانت امرأتی عاقر بل عذرم پیش کن خزامن دا چه ځوانه نه دی ونه تانده دی بلکې شانده دی بیخي و چکلا کړي مخکې پخوا زمانه کې و چې غوا شانده شوی موږ تاسو بیا خرڅوله او بیا په خیرات کې حلاله که نه ځکه هغې نه څه فایده نه یاره دیجا شانده غواړي مطلب دا چې نی بچی کېږي نی څه کېږي لرې که خرڅه که چې د خیرات کې حلاله که یا اختر مختر څه شي برې حلاله که
نو دی وی دویم آتی عاکر یا الله خزا خون شانده زب بالکل بوډایم بدن مو بالکل ختم دی خزان شانده دی وی خاجی څه شی غواړې عرض کوه یا الله وی عرض کوه څه شی غواړې زکریا علیہ السلام ورته څه ویلو فهب لی من لدنک ولیا یا الله خپل طرف نه ماته یو وارث د علم وارث ما د برابر کوي الله چې د ما میراث ته علم همدارنګه د ما مشرانو میراث ته علم یوسي دا څه نه وي چې زه مړ شم د ما کور کې میراث خور نه وي د ما کور کې میراث زکریا علیہ السلام نور میراث وال نه کول میراث ته علم وخه ځکه چې انبیاونه میراث ته علم پاتې کیږي وایي خبره باندې انبیاونه نور میراثونه نه پاتې کیږي علم میراث پاتې کیږي یو عالم دی غالا تسولونه کی الله ما دا بچی عالم کې الله دا څه نه وي چې دا مسجد شاړ شي دا کله محله شاړه شي یاله یو بچی راکا چې د ما میراث یوسي یعنی ما والا کار کوي چې کوم کار زه کوم وایي خبره باندې دا سوال یو نو چې سوال یو کو عبادت خانه کې ولاړ دی دعا غواړي لمونځ کوي ځان ته بیل دی الله ته سوالونه کوي یا لمونځ باندې ولاړ دی جبرائیل علیہ السلام الله ورته راولېږل وایي خبره باندې جبرائیل علیہ السلام ورته راغله او ورته ویلي چې تا ته الله زره درکړي په بچي سره بچی هم د کېږي وایي خبره باندې زکریا علیہ السلام ورته ویلو ما د پر بڅنګ بچی وي خزان شانده دی زه بوډه وی بس الله پاک څه کوم کار دی هغه کوي وایي خبره باندې وی یا الله جبرائیل علیہ السلام ته فرمایل او جبرائیل د دې با علامات څه وي علامات ورته وخی چې زه ځم باندې پوهېږم څه دی وخت کې د ما بچی کېږي سورت ال عمران کې واقعا پورا ذکر دی وی بس درې ورځې خبره ما کوه بس یا درې ورځې خبره باند کا یا به تا درې ورځې خبره نه کېږي و یا الله تبلیغ پیغمبرانو خوشپاورس تبلیغ کول تبلیغ به څرنګه کوم چې خبره درې ورځې نه کوم دا خو درې ورځې ډېر غټ تبلیغ زه کوم دعوت چلوم وی په اشاره سره ورته تبلیغ کوي اشاره وایي خبره باندې نو تبلیغ به په اشاره کول او درې ورځې خبره باندې کې روژه وساتل هغه زمانه کې خبرو بندولو سره روژه ساتل یعنی د روژه د چوپوالي ولا روژه هغه غو دین کې عبادت و د مو دین کې چوپوالي ولا روژه کې ثواب د کاو غنل بدعت ته لکه اوس سړی وی چې راځي چې سره خبره نه کوم بس خاموشي به عبادت بس الکه حاجی صاحب څنګه وایي او داغه چپ کېدل د ثواب غنی د پیغمبر طریقې خلاف ته نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن صوم صمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام د چوپوالي روزه نه منع کړی دی نو د ما عزتمندو دا خبره پندیزه باندې بس کوم چې خالق صرف یو الله دی بچیو اور کون کې صرف یو الله دی دویمه خبره عقیده بچو سته عقیده بداو سته دا عقیده بسته چې الله نه علاوه کې څومره مخلوق ته دا د یوې ذره برابر اختیار نه لري د دنیا نظام چلولو کې ذره برابر اختیار هم نه لري کا انبیاء دي کا اولیاء دي کا پیر فقیر دي کا قبر والا دي کا جن پیرے دي دنیا نظام چلولو کې ذره برابر اختیار نشتا وګوره ورته پیغه خبره باندې سورۃ الفاتر 22 سپارہ پیغه خبره باندې دا دیار لسم نمبر آیات اومدا سی بیا ور سورست راشه بیا ګوره ورته مخکې نه فرمایي دا الله خپل قدرت خي الله فرمایي یولج الليل فی النهار وګوره دا قدرت خی یولج اللیل فی النهار ویولج النهار فی اللیل دومره لوی ذات چې داخلوي شپه په ورځ کې ورځ داخلوي په شپه کې کله شپه لانده شي کله ورځ لانده شي شپه رڼاوي تیاروي ورځ رڼا کی دا د چا قدرت دی
کدا تمامه دنیا یو ځای شي شپې نه ورځ جوړوي شي د امریکا خو ډېره بدمعشي کوي که نه یاره جي داسې ټیکنالوژي دی او داسې دی داسې دی داسې دی همداسې ورسره روس دی چین دی برطانیا دی نور دی ډېر زورور ځان ګڼي خو شپه په ورځې کې نشي داخلوی ورځ په شپې کې نشي داخلوی رڼا نه تیاره نشي جوړوی څومره کلونه وشو و یاره جی میټنګونه دي پلنکي ځای باندې میټنګ دی تمامو بدشیو موسم بدلی څه معنی یعنې ساړه ختموي ګرمي راولي ګرمي ختموي د دې پلار هم نشي راوستی راوستلی به اوسه پورې که دا تمامه دنیا را جمع شي د کوواټ کې د ساړه ختم کېږي نشي ختموی د ګرمي ختمه کېږي نه نشي ختموی نو ګوره اول خپل سي وسخر الشمس والقمر وګوره ښه تابع کړي د مرسترګه سپوږمۍ او مرسترګه کل یجري لاجل مسمى دا ټول په خپل نیټه باندې جاری دي ښه وګوره مرسترګه ورځې چلیږي خپل مدار پورې سپوږمۍ شپې چلیږي بیا ورسته فرمایي ګوره څه فرمایي ذالکم الله ربکم دغه صفاتونو والا دی الله چې رب د ستاسو دی دا بل څوک نشي کوي له الملک الله د پر تمام بادشاہي دی الملک کې الف لام استعاره کې دی تمام بادشاہي د الله دی مشرق د الله دی مغرب د الله دی شمال د الله دی جنوب د الله دی اسمنونه د الله دی زمکه د الله دی هم درنګ دریابونه د الله دی اګور له الملک مخکې به خلکو ویلو یاره جی کوتب دی غوث دی وی هر علاقې کې خپل ولی الله مقرر کړی نظام چلی کوواټ باندې حاجی بدر بابا مقرر کړی استغفر الله او په بنیر باندې پیر بابا دی او په پېښور باندې کاکا صاحب دی او په افغانستان باندې ساخی بابا دی دا کیسې به کولې وی څه په دریابونو دي او څه په وچې کې دي دا خپل الله فرمایي له الملک الله د پر ټوله بادشاہي دی بادشاہي دا د بل چا نه دی او بیا ګوره ښه دین اورستم آزاد والذین تدعون من دونه هغه کسان چې تاسو یې را مدد کوئ په حاجتونو کې چې یا بابا یا کاکا را مدد شي هغه کسان چې تاسو یې را مدد کوئ وی جی خان څه اختیار مختیار نشته دی څه د سرخوږي د تبې او د باد او برېښو د لیونیو و همدارنګې څه علاج ملاج نشي کوی څه اختیار یې نشته دی د دومره لوی لوی ګمبتونه ورباندې ولاړ دي الله فرمایي غوږ ونیسه ما یملکون من قطمیر اختیار و واک نه لري وی لگ خوب لري که نه وی نه مړه من قطمیر نه په مثل د هغه پوستکي نري پوستکي د اډوکي د کجورې کله چې صاحبه کجوره وخورې کجوره چې وخورې که نه دا پوټکي باندې د کجورې پوټکي باندې نری غونې پرده څه وي نه پیاز غونې نري غونې پرده الله فرمایي دا څومره دعوې چې تا کوې چې دا د سرخوږي ذمہوار دی د طبي ذمہوار دی د بچیو ذمہوار دی د باد او د ګوزن ذمہوار دی د غوږونو بابا دی د سترګو بابا دی دوکان نشي ما یملکون من قطمیر داغه پټکی د نری پټکی د هډوکی د کجوري اختیاري نشته دی نو چې نری پوستکی دا کجوري دا ډوکې اختیاري نشته بیا بچا دا دوره سانډا درکوي شي دا او بیا دا باد بریغ درځنه لري کوي شي نه مړه قرآن د نه دی اورېدلی چې قرآن ته واوري یقین به د الله باندې کېږي انشاءالله تعالی او بیا ورسته څه وایي وی خلق خو ورته وزونه کوي که نه یا علی را مدد شي یا رسول الله را مدد شي یا کاکا او بابا را مدد شي وی دا وزونه خلقی که نه وی مړه د تا اواز سره واوري نه هسې لیونی هندوستړی خدای ناراضه و ان تدعوهم
لا يسمعوا دعاءكما کتور توازنه کې نو تاواز نه اوري دا هم او تا کیسه دا نه جوړه کړی کنه وی ګوره دا مړې چې ده کنه دا کله چې ژوندې وي نو دا سنشي کوي او کله چې دا مړشي کنه څور نه وځي نو دا بیا کولاو شي دا بیا مدتونه کوي منډه درړې وي اریو کار کوي وی دا مثال دا سره لکه توره چې تیکی کیوي کنه تیکه بیا زخمی کول نه کوي او چې تیکه نه را بهر کې دا مثالونه غلط دي دا خبره غلطه وي دا بدی مشرانو دا کیسه کہانی بیانوله ها و یاره جی دا مړی قبر باندې چې چرچنا کینی کنه دا پته ورته لګیږي چې دا څه ده دا خزه ده او کنر ده پهګه خبره باندې دا خزه ده کنر ده وای کتاب کې لیکل دي مړه دا کتاب د ټیک د आवाज څنګه د قران خلاف دی یاره دا چې کتابونه زنمانه چې د قران خلاف وي وای کتاب کې لیکل دي څه شي کتاب دی حدیثو کتاب دی نه مړه بل څه کې فقہی کتاب دی نه د بل څه شي کتاب دی د تاریخ اسلامی کتاب دی وای نه وای مړه یو منجور لیکل دی نظام الدین اولیاء یو منجور او غلی کله دی تحفه النصائح کتاب نامه دی تحفه النصائح وای چې لیکل دی ورګه وای دی لیکل دی وګوره دا کسه دی لیکل دی کنجش نشین د برکبر وګوره ها کنجش نشین د برکبر بیدان د مادا ونار وی چرچنا چې په قبر کې نی مړې پیژنې چې دا خزه دی او کدا نر دی یاره تو دی ماری باندې ز مالک صاحب یو سانډا کې نه خو چې قتل نه ستر کې تاوال نه پټاون کا تو دا فیصله وکړه چې دا میخه دی یا سانډا دی نو زبتا تبیا 1 لک روپیه نه اندر کويش دا چرچنا خو مو دا یا څوک لکېږي چې چرچن مو پیژندو مو ته پته نه وځه دا خړه چرچن دی او کله تراغړی چرچن دی خو مشران ویل چې دا تراغړی دا چرچان دی او دا خړه څه دی اجي سه دا چرچن دی ژوندیو خلکو نه پیژندو او چې تکلا ګډن خاطلم دی ها او دا ګډن خاطلم دی او کله چې برامه کې کوچیانو نه ته ګډ خلې ګډ مثلا ورته یې چر کوچیا دا ګډ درځه خلم پېګه خبره تواکالی نشه خسته دغه کوچیانو ګډه او ګډان چې د ټول لمو ولري ها لمونو ولري و یاره جی دا ګډ در باندې خرڅون نه دا څه نه خلم زیلان دې طرف نه قسم به لمو چت ګلان در نه ځورسي کته یې نوې ګډه دی او کا بل څه بالوي بیا څه ګډوي خزوي او کا نو ته ګډو ګډا غاټ سترګې دي کا پېنه شدا چې ګډو ګډا نه پیژنې نو بیا ته مړې څه پیژنې ماړه مړی نه ته جوړ کو مړی بي عزتي ما کاوه مړی ته دوا کاوه هغه چې وګړه سترګې پټې کې قبر کې دفن شګن هغه ته دوا کا صالح جنت الفردوس نصیب کړه نور غب سے ما ګرځيګا غنا مدتونه ما وړه دویمه خبره شو تا دوی خبره ما درته وکي او درېمه یک یو خبره ته کوم چې عالم الغیب صرف یو الله دی عالم الغیب صرف یو الله دی نه انبیاء په غیب پويږي نه اولیاء نه جنات نه قبر والا نه ژوندې په غیب پويږي نه مړې په غیب پويږي ها علم الغیب څه ته لې شي علما ذکر کې علم الغیب اخ ته لې شي چې اسباب سره نه حاصلېږي کوم شي چې په اسباب حاصلېږي علم الغیب نه دی ها ته علم الغیب نشي له اسباب نشته به اسباب چې حاصل شي دا علم الغیب صرف یې کیو الله تعالی ها وایي خبره ون مخ کې په خاص زمانه کې وو یو اجي صاحب بل اجي صاحب نه تاسو کا اجي صاحب پلان کې خبره درته معلومه ده نابل ورته ویلو چې زت بزر خونیږي زت بزر خونی د دې څه مطلب د دې مطلب تاسو ماته وخیل ځه څه زه درته ویم د کاری صاحب ته سکاری صاحب ته پاته شته د خرمتو کې 15 خراب پر روان ته پاته شته خلک داسې 15 خراب پر روان نو د برتکاری صاحب وی چې زه بزر خونی اوس د دې مقصد څه دی پیمانداري ویو اجي صاحب دې څه مقصد تو یې ارته مقصد دا دی چې زه بزرګ نیم مطلب دا بزرګ په غیب کوي یلی دي کنه دي مقصد دې کنه کم غلطه خبره تاسو یو
د ما عزتمندو جنت ته څه کنه ته څو پورې تا عقیده نه وي درسته الله ذات باندې د یقین نه وي برابر شوی والله العظیم شل حجونه وکا 200 عمره وکا او په میاشت کې 2-3 سنډګان لاله او نفلونه تهجد کوا خو چې یقین او عقیده د الله نه وي او عقیده کې د شرک چالان خالق ته خو بابا تن څخه ورکړي وی کنه او الله رزق ته خدا بابا علام حاجت را مشکل کشا دے خدا بادو والا خون سنه څه کوي شي کنه پیغه خبره باندې او د سترګو والا مخکې بدمو تاسو خلک دغه جان دي دغه په مخکې خل لاړو سخی بابا ته دومره واورې به افغانستان ته برونو لیوانیو په شان ده و یاره جی سخی صاحب ته څنګه سترګان لا باندې دا سترګان لګه خراب دي بیا به سخی بابا ته لاړو چې مو تاسو کوو د مو کلی ولان لاړو مو وړو کې مې څنګه وی طالبا چې وارغلم په خدای کسان د ټولو باندې راندیون چې یو سترګې والا سړی مونږ لري کاټه ټولو راندو نو چړاندی کې ناولې دي خودي د پرې کې ناولې دي چې دا نشي کوي کنه اجي بدر بابا نه یو خزر غلی دی مکلی ته خیری وخت مور ته ویل چې ته کوم ځای راغلی و چې اجي بدر بابا نه راغلی مې ته خلک کوئی چې اجي بدر بابا خدا ته ځمن ورکي دا ته خزانه ورکي وای وا بچیا کاجی بدر بابا خزانه ورکول زب سوالم بنه کول کاجی بدر بابا زمان ورکوله ما په بو سالويغ زمان ګرځیدو اخذ وی منو هغه کې بیا څه کې وې زدارا کند لګي کې نه خوراک دارا کند لګي غدا ته چوکړي جوړوړه نظرانه مزرانه چوکیو شراوړه په خېټه ماړه پاسا جنوسته نو بابا ګون نشي ورکه هغه دا یقین دی د ما عزتمندو یقین جوړ کا پالا باندې او موته دا مسئله څه کوي دا مسئله دا قران کوي ها او کته وي چې دا ما ځای حافظ جوړ شه او ما به جنت تک خیر ان شاء الله تعالی لستین کړي بوزي نو څو پرې یقین عقیدار نه نه حافظ بوته شي نه عالم بوته شي ها ونه حافظ په خپل تللی شي قسم دې زنن سبا مو تاسو د ملایان خپل جنت تلور شي دا ډېر غاړه خبره ده یاره جی لاس کا سدی وو ها دا چې څلويخ کا سدی دا جنت طبيعي نو دا ملایان کا پېنه شوي څه په خپل جنت تلور شي کنه دا ډېر لوی خبره ده ځکه چې ملایان قرآن پر خدای دی عوام خواص پر خدای دی پیغه خپل مقصد د پر استعمالي ډېر کام خلق ته چې غاده الله کتاب خدمت کوي او الله رضا د پر کتاب بیانوي الله رضا د پر کتاب باندې عمل کوي دا ډېر کام خلق دي ها اخیری کې یو خبره کوم ان شاء الله تعالی 17 تاریخ د هفته په ورځ باندې اوم شعبان رسی ان شاء الله زه درس قرآن شروع کوم او په اف ام باندې هر یو کور کې باورې دی چې دا یک یو مهرباني وکړو س لغو نظر 1500 روپیه خراب کو یو غریډو کور کې واخلو هغه غریډو باندې به تاورې دی شي ولګه خرچا وکا کا بجلی نه وی ورته بجلی نشته مولنو بجلی نه سیلونه ورته واخلا بیټری نه غاغوا او خځو نه ځان فارغ کا دا څه نه وی چې په یوه خځه باندې بیا ډېر کسان جهنم ته روانه بس ورته دغه ترجمه د وخت نتیجه پر شروع کیږي خځه دا واوره لور دا واوره خورې دا واوره دا واوره بس مو طرف نه غاړه خلاص سره دا واوره دی قران کې چې څوی په عمل کوا ان شاء الله تعالی انقلاب راشي الله رب العالمین متاسو کورنا آباد وساتي او ټول زینو کې الحمدلله اوریدای شي نو دې د وجنا کوشش دا وکړو چې شوموالی ما کوا په خېټه ته په میاشت کې څوره شي خوري د شپږ زر روپیه خو کمزورې کور خرچا دي نو ته لاس زر روپیه باندې 1500 باندې چې نه ریډونه شي خسته ډېر د افسوس خبره ده مو بیا چې قرآن خدمت مو قرآن د پر څه کړي بیا بچو دورا وزر خو په پېښ کې چې الله نور خو هیڅ نه لري کړي خپل خو نه پویدا خو یو ریډون خسته او په زر روپیه باندې کور کې نه خو ترجمه ورکه راګیدا دان ته د پر راغټه फायदा ده الله رب العالمین د مت په قرآن باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي تاسو ډېر ټیم واخست او په 14 تاریخ باندې د مولانا اکبر خان صاحب جمعات باندې ان شاء الله تعالی هغه باندې به جلسه وي او ټول کوشش وکړو چې هغه کې شرکت وکړو ځکه دغه به دینی خبره واورو د الله کتاب واورو ثوابونه دي اجرونه دغه شی نه کیږي ها دغه باجرونه